وذکروا او یاد کې نعمت الله نعمتونه د الله علیکم پتا سو باندې د الله نعمتونه یاد کې او خزم د یو لوی نعمت دی. خکور خلک وي دا جنت ته او بدکور دا جهنم دی. نو خزه دا ډیر لوی نعمت دی. وذکروا او تاسو یاد کې نعمت الله نعمتونه د الله علیکم پتا سو باندې وما او هغه سو انزل چې نازل کړل علیکم پتا سو باندې من الكتاب د کتابنا یعنی د قران نه والحکمت او د حکمت نه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو. کتاب نه مراد قران دی او د حکمت نه مراد سنت او حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی. وما او هغه سو انزل چې نازل کړل علیکم پتا سو باندې من الكتاب یعنی من الكتاب د کتاب نه یعنی د قران نه والحکمت او د سنت او د حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام یعدکم نصیحت کی تاسو ته به په دې سره الله پاک په دې قران او سنت سره تاسو ته نصیحت کی تاسو ته وعظ کی. واتقوا الله او یریږ الله نه واعلموا پوه شئ چې ان الله بشک الله تعالی بكل شيء علیم په هر چیز باندې پوه دی په هر چیز باندې عالم دی. واذا طلقتم النساء او هر کله چې تاسو طلاق ورکوي او اذا طلقتم او هر کله چې تاسو طلاق ورکوي النساء خذتا فبلغنا بیا هغه ورسی اجلهن خپل نیټه ته فلا تعذلوهن پس تاسو ممنه کوي دغه خزي اينکحنا د چې نکاو کی ازواجهن د خپل کې دونکو خاوندانو سره. هل معقل بن يسار رضی الله عنه حضرت معقل بن يسار رضی الله عنه خپل بیبي ته طلاق رجعي ورکړ. طلاق رجعي ورته طلاق ورته طلاق رجعي یو یاد وي چې طلاق ورته ورکړل نو پاغه باندې عدت تیر شو په بیبي باندې او دور ته په عدت په دوران کې ورته رجوع ونکړله. نو چې کله عدت تیر شو نو بیبي ته جدا شوله طلاق باین واقع شو. نو بیبي چې کله جدا شوله نو په دې بیبي پسې خلکو رشته را لېږلي او معقل بن يسار رضی الله عنه بیا خپو نو هغه ورپسې رشته ور ولېږل چې ما سره دوباره نکاح وکړه ځکه طلاق مغلظه خو نه واقع شو بیان واقع شو چې صرف د نکاح ضرورت ورته ما سره نکاح وکړه. نو د دې بیبي رورو هغه دې بالکل د سره به نکاح نه کوي بل چې سره به نکاح کوي خو د سره به نکاح نه کوي د طلاق ولې درکو تعالی او چې کله د طلاق درکو نو د خو بیا اختیارونو په عدت کې به رجوع کړي وکنه نو پتا باندې چې درې حیزه تیر شو او ستا عدت ختم شو اوس دې تاسو چې ما سره نکاح کوم دا نکاح باندې دا خزه خوشاله وا چې زه د خپل زوړ خاون سره نکاح وکم او سړی په خوشاله چې ما سره د خپل بیبي دوباره نکاح وکي. نو معقل بن يسار رضی الله عنه د نکاح پیغام چې ور اولېګو نو د رور چې کوم د خپل خور من کړل چې د خپل زوړ خاون سره به نکاح نه کوي غوسه شو. نو په دې باندې الله پاک جل شانه دا آیتونه راولېګ. واذا طلقتم النساء هرګه تاسو طلاق ورکې بیبيانو ته فبلغنا او بیا هغه ورسیږي اجلهن خپل نیټه ته عدت ختم شي فلا تعذلوهن نو تاسو ممنه کوي. نو چې معقل بن يسار رضی الله عنه دا بیبي او د خپل رور منع کړله ته به سره نکاح نه کوي خلکو پسې جرګې ولېږل چې دا به خاوند دې سره د نکاح وکړي خو د هغې د بیبي رور چې کوم دی خبره ونه منله. نو الله پاک جل شانه دا آیاتونه نازل کړل چې څنګه دا آیاتونه نازل شو هغه ته بیا اجازت ورکو د خپل زوړ خاوند سره دغه خور بیا نکاح وکړله. نو فلا تعذلوهن تاسو منع کوئ د ښځو لره ان ينکحنا دا چې دوی نکاح وکړي ازواجهن د خپلو کېدونکو خاوندانو سره اذا تراضوا هر کله چې دوی رضا وي بینهم په خپل منځ کې بالمعروف په ښکلي طریقه دوی د یو بل سره رضا وي د ړومبې خاوند ول بیا ډېر زیات بهتر دی. ذلک یوعد به په دې سره نصیحت کولی شي من هغه چاته کان منکم چې ویل تاسو نه یؤمن ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې ذالکم ازکا لکم دا تاسو د پاره پاکیزګي ده ذالکم دا ازکا پاکیزګي ده لکم تاسو د پاره واطهروا او پاکیزګي ده اطهروا معنا چې کوم دی پاکیزګي راځي واسکا او تاسو د پاره پاکیزګي ده واطهروا تاسو د پاره صفائی ده. نو د دواړه تقریبا یو معنی د پاکیزګي او صفائی یعنی دا ډومبه خاون
دلته سره الله پاک جل شانه شرط لګاو چې اذا تراضوا هر کله چې دواړه راضي بینهم په خپل مینس کې نو دا ښځه خو په دې لومبي خاوند باندې رضا و چې زه د سره نکاح وکم ورور منع کوله نو الله پاک دا آیتونه راولېږل چې دا په دې خپل لومبي خاوند باندې راضي ده نو د دې ورته زړه صفا دی نو په دې لومبي خاوند کې د دې د زړه صفایي ده او ته د بل چا سره په زور باندې نکاح وکړې نو کې آته به زړه صفایي یا بیني او په خپل خاوند پسې خپې نو هغه سره به بغض او حسد وي نو کې دې شي دې دا کور سمرانی شي نو الله وی دا ذالکم اسکا دا پاکیزګي د لکم تاسو د پاره دا لومبي خاوند دې به د زړه صفایي واطهروا او دا صفایي ده اطهروا معنا صفایي ده نو د لومبي اسکا نه مراد د زړه صفایي شو او د اطهروا نه مراد د بدن صفایي ده مطلب دا چې خزه د هر چا خپل ستر نشي ماتول دی لومبي خاون نه خو اسی ستر مات شوی دی او د بل خاون په نسبت باندې د لومبي خاون د دې لپاره ډیر د عزت سبب دی نو پکار د شي د لومبي خاون سره نکاح وکړي نو ذالکم دا اسکا پاکیزګي ده لکم تاسو د پاره واطهروا او صفایي ده والله الله تعالی يعلم پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ الله په دې باندې پوهیږي تاسو نه پوهیږئ د دې خپل لومبي خاون ته رغبت دی د لومبي خاون سره محبت دی نو کو ته په زور باندې د بل چا سره د دې نکاح وکي نو دې به بیا زړه صفانی نو کې دي شکور نو په دې خبرو باندې تاسو نه پوهیږئ الله به پوهیږي